زمونږ استاد محترم وایي چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې په مدینه کې قبر کې پروت جسم مبارک انسان دی او تاسو پنځپیریان هغې ته انسان هم نه وایي او ستاسو کتاب ندای حق اول جلد صفحه 272 کې لیکي او مجموع رسائل اول جلد هغې کې هم دا وایي او نور کتابونه هم شته د دې باره کې تاسو دا استاد وایي چې دغه خبره دې کتابونو کې لیکلې ده هغې وایي چې دې کتابونو کې لیکلې وایي چې نورو کې هم شته نورو کې هم شته ها الله اکبر یعنی معنی دا ده چې ستا د استاد اعتراض دا دی چې پنځپیریان مدینه منوره کې قبر اطهر او قبر مبارک کی پروت جسم نبی صلی الله علیه وسلم تا یعنی پنځپیریان ورته انسان هم نه وی العیاذ بالله او بیا ستا استاد وی چې دا خبره ندای حق جلد 1 صفحه 274 او مجموع رسائل د نیلوی صاحب جلد 1 صفحه 461 کې لیکلې ده دغه خبره کوي ته بس مقصد مې دا و چې زه په پوه شم ستا په خبره بهرحال دا خبره خو زما بچو دا یقین نه راځي چې ستا استاد کړي ځکه چې عالم داسې بې تحقیقه خبرې چرې هم نه کوي کېدای شي دا تا هسې زما د ازمایلو دپاره جوړې کړي وي دا خبرې بل چا طرف ته نسبت ځکه کوي چې شرمېږي به یا به د زړه کې څه بل یو سوچ وي زما دا ګمان نه دی چې مولا سړی داسې خبرې وکړي خو خیر که د چا هم دا اعتراض وي چې پنځپیریانو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده نو یاران زنده صحبت باقی هیڅ کله څوک ندای حق مجموع رسائل خو پرېږده د جماعت اشاعت التوحید و سنت په هیڅ یو کتاب کې بلکې د تمامو مسلمانانو په هیڅ یو کتاب کې داسې خبره هیڅ چا نه ده کړې خو ندای حق کی زبنگ نیلوی صاحب جلد 1 صفحه 274 استاد استاذ په قول او مجموع رسائل جلد 1 صفحه 461 کې استاد استاذ په قول چې دا خبره لیکلې ده نو په حقیقت کې هغه کې دا خبره نه ده لیکلې حقیقت دا دی چې څه پخوا زمانو کې ګمراه فرقې تیرې شوي دي فلاسفه ملاحده ډېر ناکاره خلق تیر شوي دي هغوی د حشر اجساد منکر وو هغوی دا نه مني چې دا جسم به دوباره الله ژوندی کوي او دا به بیا راپورته کیږي والبعث بعد الموت هغه خلق د جسمانی معاد نه منکر وو او هغوی تقریبا 3 مشهور اعتراضات په مسلمانانو باندې کړیو چونکی نیلوی صاحب د مسلمانانو ترجمان دی نو د مسلمانانو د طرف نه د فلاسفه او د ملاحده جواب کړی دی او کم سړی چې په نیلوی صاحب باندې اعتراض کوي نو گویا کې هغه اشارتن دا خبره ثابتول غواړي چې زه هم د هغو ملاحده او ملګری یم او د نیلوی صاحب خلاف یم ته په دې خبرو خفه کېږه ما خو زما دا حق دی چې زه ستا سوال په هر پهلو باندې وګورم نو کم خلق چې د جسمونو د پورته کېدو منکر وو هغو 3 اعتراضات په مسلمانانو باندې کړي وو هغه ملاحده ملحدین چې کم فلاسفه تیر شوي یو اعتراض د هغوی دا و چې کچری یو انسان ولګي بل انسان وخوري او دا خوړل شوی انسان د اغ خوړونکي انسان د بدن حصہ جوړ شي ځکه چې ته خوراک کوي د خوراک نه خوستا غوښه وازده وینه دی جوړیږي نو هغوی وایي چې کچېرې یو انسان ولګېدو بل یې وخوړو او دا د خوړلی شوي انسان د بدن حصہ جوړه شوه د خوړلی شوي انسان بدن نو که قیامت کې اوس دا خو دواړه جسمونه یو شو ځکه چې هغه وخوړو د هغه د جسم حصہ جوړه شوه نو که قیامت کې د یو جسم په شکل یې راوچت کی متحد الاجزا کېدلو په وجه باندې یو جسم راپورته کی
نو د دوو روحونو یو جسم سره متعلق کېدل لازمیږي و دا باطله ده او که جدا جدا یې راوچت کی نو هر یو بجمیع اجزایه خو راپورته نشه نو دا خو معاد جسمانی ناممکن شو دا د هغوی یو اعتراض و د چا د ملاحده او د فلاسفه او د ملحدینو د بېدینه خلکو اعتراض و دویم اعتراض په مسلمانانو د هغوی دا و چې زاړه لاشونه چې کله خاورو کې دفن شي او هغه په خاورو کې ملاو شي خاوره شي نو څه وخت پس بیا په هغه ځای باندې نور خلق راشي او هغه ځمکه کې فصل وکړي نو دا د انسانانو اجزا غلې سره ملاو شي او د نورو خلکو خوراک جوړ شي نو د ډیرو خلکو اجزا متحد شي نو چې هر یو جدا جدا راپورته کی نو ماده خو د ټولو یوه ده نو د شی واحد په مختلفو اشکالو مشکل کېدل لازمیږي او دا هغوی باطل ګڼي چې باطله ده دا دویم اعتراض د ملحدینو په مسلمانانو باندې دریم اعتراض د ملحدینو دا و چې انسان د صورت او د شکل نامه ده د ماده نامه انسان نه ده نو چې کله صورت ختم شي خاورو کې عناصرو اربعو ته منتقل شي نو شکل خو ختم شه او اصل انسان خو صورت ته هغوی وی نو چې صورت ختم شه ماده چې کومه ده دا انسان نه دی نو ماده محل د عقاب او د ثواب هم نه دی او ماده مکلفه هم نه ده نو چې د انسان صورت پاتې نشي او رستو بیا الله پاک صورت پیدا کی نو هغه خو هغه صورت نه دی دا خو بل صورت ته عذاب و ثواب ملاویږي دا خو بل انسان ته ملاو شو نو لہذا بل انسان ته عذاب و ثواب ورکول لازمیږي هغوی وایي چې گویا کې ممکنه نه ده دا درې اعتراضونه د ملحدینو او د بېدینه خلقو د طرف نه په مسلمانانو باندې شوي دي نیلوي صاحب چونکې د مسلمانانو ترجمان دی هغه د دغو اعتراضاتو جایزه اخیستې ده او جواب یې ورکړی دی نو اوس چې څوک په نیلوي صاحب اعتراض کوي نو هغه د چا ملګری شه هغه د فلاسفه او د ملحدینو د بېدینه خلکو ملګری شه ځکه چې نیلوي صاحب دې ځای کې د مسلمانانو د طرف نه دفاع کوي او دا ثابتول غواړي په دې صفحه یا کومه صفحه چې ستا استاذ راغستې ده دې کې هغه جواب ورکول غواړي او دا ثابتول غواړي چې انسان الله پاک دوباره سره د جسمه راپورته کولی شي او دا ممکن دی نو د جسمانی معاد منکرینو اعتراضات و جوابونه ورکوي نیلوي صاحب ندای حق جلد 1 صفحه نمبر 258 نه دا مسله شروع ده اسې مینس کې کستا استاد رښتیا دا خبره کړې وي نو ډېر په معذرت سره نو ستا استاد مینس کې یو ټکی راټینګ کړی دی لکه قرآن کې الله پاک وایي چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا یو سړی ولا تقربوا الصلاة راونیسي چې الله ویلي دي چې مانځه ته مه نږدې کېږه سړیه وانتم سکارا پورې ټول پړاو که چې خبره درته معلومه شي نو زمونږ استاذ مولانا شاه نیلوی رحمه الله ندای حق جلد 1 صفحه نمبر 258 دا مسله شروع کړې ده او په 258 باندې عنوان تړلی دی فیض الجواد فی شرح مسئلة المبدأ والمعاد ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا افسوس دارے چې موږ د کفارو او د بېدینه خلکو د اعتراضاتو جواب کوو اسلام ثابتوو د خلکو دوباره قبرونو نه راپورته کېدل ثابتوو او داسې خلک پیدا شول د هغو زړو ملاحدو د ملحدینو او د فلاسفو داسې ملګري پیدا شول چې هغوی اوس د هغوی ملګرتیا کوي او په موږ باندې دغسې بې ځایه اعتراضات کوي الله اکبر نو بهرحال صفحه نمبر 258 باندې عنوان تړلی دی فیض الجواد فی شرح مسئلة المبدأ والمعاد
نو بیا هغې کې 258 نه ونیسه تر 294 پورې. ستا استاد خو صرف 274 صفحه پکې راغستې ده. 258 نه تر 294 پورې هغه اول د نسمه تحقیق کړی چې نسمه څه شی ده، او په دې نسمه تحقیق کې هغه د امام اعظم د مسند امام اعظم حواله ورکړې ده، صفحه نمبر 8. د انور شاه کشمیری د فیض الباری جلد 3 صفحه نمبر 452 صفحه ورکړې ده او 425 صفحه ورکړې ده. د امام نووي رحمه الله جلد 1 صفحه 92 حواله ورکړې ده. مجمع البحار جلد 3 صفحه نمبر 353 د کتاب الروح حواله ورکړې ده. احکام القرآن د ابن عربي حواله ورکړې ده. د ابن کثیر حواله ورکړې ده. د امام بغوی حواله ورکړې ده. د عبدالشکور سالمی التمهید فی بیان توحید صفحه نمبر 114 حواله ورکړې ده. بیا په صفحه نمبر 265 باندې د انسان او د بدن عنصری په منځ کې فرق کړی دی چې انسان روح او جسم مجموعی ته وایي، خو اجزا دوه قسمه دي، یو اجزای اصلیه دي، یو اجزای زائده دي. اجزای اصلیه هغه ذرات دي چې د آدم علیه السلام پشت نه د عهد په وخت کې الله رایستیو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. مخکې آیت کې رزق قال ألست بربكم قالوا بلا، سورة اعراف. نو دې ځای کې چې د کوم ذریتهم داغه هغه اجزای اصلیه او ذرات دي چې اگر که وړو خو د پشت آدم نه الله راغستیو، په هغه وخت کې د خپل شان مطابق هغه متشکل کړیو. بیا نیلوي صاحب د دغو ټولو علماو په حواله باندې د نسمه او د اجزای اصلیه او زائده او د تحقیق لیکلی دی. نو که کم سړی اعتراض په نیلوي صاحب باندې کوي چې نیلوي صاحب وایي چې مدینه منوره کې پروت جسم انسان نه دی العیاذ بالله، نو دا اعتراض په نیلوي صاحب نه کوي، دا په حقیقت کې اعتراض په مسند امام اعظم باندې کوي، انور شاه کشمیری باندې کوي، امام نووي باندې کوي، مجموع البحار باندې کوي، کتاب الروح مصنف باندې کوي، ابن عربی باندې کوي، ابن کثیر باندې کوي، عبدالشکور سالمی باندې کوي. دا اعتراض په نیلوي صاحب باندې نه دی، ځکه چې په دې صفو کې نیلوي صاحب هیڅ خپل لفظ نه دی لیکلی. د دغو اولیاءو د امت، علماو د امت، اکابرینو د امت حوالې را نقل کړي دي. او بله خبره د خوند خبره دا ده چې په دې ټولو صفحو کې کم بحث چې دی دا د انسان په باره کې دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خصوصي نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نوم مبارک هم چا نه دی ذکر کړی، او دا بحث پیغمبر علیه السلام پورې تړل او د هغه جسم مبارک پورې تړل، دا هم یوه لویه ګستخي ده. کیدای شي که ستا استاذ دا بحث رښتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تړلی نو دا د پیغمبر ګستاخ دی، نو دا د کلمه دوباره وایي، نکاح دی دوباره وتړي. قطعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر په دې ټولو صفو کې نشته. دا عام د مبدأ او د معاد په باره کې ما درته وایي چې فیض الجواد فی شرح مسأله المبدأ والمعاد د جسمونو دوباره راپورته کولو دپاره تحقیق دی. ملحدینو اعتراضات کړي دي، مسلمانانو کې مسلمانان جواب کوي، نیلوي صاحب د مسلمانانو ترجمان دی، او ستا استاذ ګستاخي معاف معذرت سره ستا استاذ د ملحدینو ترجمانی کړې ده په دې ځای کې. بهرحال بیا د صفحه 267 نه تر صفحه نمبر 273 پورې ستا استاذ صفحه نمبر 274 ذکر کړی دی. ما درته ووایي چې 267 نه تر 273 پورې زمونږه نیلوي صاحب خالص د مولانا محمد ادریس کان دهلوی دیوبندی حواله د علم الکلام 326 9 تر 333 پورې صرف د ادریس کان دهلوی صاحب الفاظ نقل کړي دي. په دې صفو کې 267 نه تر 273 پورې یو لفظ د نیلوي صاحب خپل نشتا، بلکې د دیوبندی عالم د مولانا محمد ادریس کان دهلوی علم الکلام حواله او عبارت پیش کړي.
او چې کم عبارت ادریس کام دهلوی سے په علم الکلام کې لیکلی دی همدغه بحث په عقاید الاسلام صفحه 165 نه تر 145 نه تر 152 پورې عقاید الاسلام کې هم همدغه خبره لیکلی ده او په دې علم الکلام حواله او په عقاید الاسلام حواله یعنی د ادریس کان دهلوی صاحب د عبارت کی څه شی ثابتوي ادریس صاحب نیلوی صاحب نه ثابتوي ادریس صاحب ثابتوي نیلوی صاحب دغه عبارت لیکلی دی هغه کې دا ثابتوي چې انسان څه ته وایي گوشت پوست او اډوکی ته وایي او کروح و اجزاء اصلیه ته وایي عام بحث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پکې هیڅ ذکر قدر نشته بیا یې په امدې صفه باندې د مولانا نجم الغنی تهذیب العقائد صفه 42 حواله ورکړې ده دغه عبارت نقل کړي صفه نمبر 274 پورې د تهذیب العقائد عبارت لیکل شوی دی بیا په امدې صفه باندې د مولوی رحیم بخش بریلوی دا صفحه نمبر 274 چې ستا استاد کم ځای کې دا کومه خبره رانیولې ده او خبره خود سره داسې ده نه لکه چې دته مراد اغستی دی خو چې دا کم صفحه ذکر کړې ده په دې صفحې کې د ریلوي صاحب یو لفظ نشته دې کې د مولوی رحیم بخش بریلوی یو کتاب د اسلام کی 11ویں کتاب د هغه صفحه نمبر 212 باندې چې کم تحقیق لیکلی دی چې انسان نفس ته وایي او دا حق خبره ده چې انسان د نفس او د روح نامه ده نو کله چې د روح نامه شوه نو اول ځل بدن سره متعلق کېدلی چې جایز وو نو دوباره به هم جایز وي او که چېرې انسان بدن ته وایي روح ته نه وایي دا څوک وایي دا مولوی رحم بخش بریلوی اسلام کی 11ویں کتاب صفحه نمبر 212 کی لیکي او نیلوی صاحب په 274 باندې د هغه حواله نقل کړی ده وایي چې کچری بیا انسان بدن ته وایي نو وایي اگر چې دا خلاف تحقیق ته خو لکه اول ځل اجزای بدن یو هیکل مخصوص سره تالیف حاصل کړی دوباره پکې هم حیات راتلل ممکن دی ثابتول غواړي نو همدې 274 کې بیا د امام رازی حواله نیلوی صاحب پیش کړی ده د رازی د تفسیر کبیر جلد 8 صفحه نمبر 203 کې الانسان لیس عبارت عن هذا الهیکل چې انسان دې جوسه ته نه وایي بلکې بل هو عبارت عن جسم نورانی سار فی هذا البدن بلکې انسان په حقیقت کې هغه جسم نورانی ته ویل کېږي چې هغه په دې بدن کې دننه ګرځي روح په شکل باندې دا امام رازی تفسیر کبیر جلد 7 صفحه نمبر 203 حواله بیا په باندې نور عبارتونه راوړي دي د نشاپوری عبارت ته جلد 4 صفحه 138 د رازی عبارت ته جلد 8 صفحه نمبر 220 د خواجہ زادات تحفۃ الفلاسفه حواله دا صفحه نمبر 121 الاجزاء الاصلیه التي هي الانسان في الحقيقه تقبضها الملائکه بامر الله عند حضور الموت دا حواله ذکر کړی دا بیا د عبدالوهاب شعرانی د الیواقیت والجواهر جلد 2 صفحه نمبر 132 نه 139 پورې عبارتونه نقل کړي دي نو دا تحقیق صرف په دې اعتبار دې د پاره شوی دی چې انسان دا جسم به الله دوباره راپورته کوي او دا ممکن دی نیلوی صاحب د ملحدینو او د فلاسفو د دې اعتراض جواب په دې صفو کې کړی دی چې هغوی وایي چې دا جسم دوباره نشي راپورته کېدی ممکن نه دی او نیلوی صاحب ورته دا لیکي چې الله قادر دی همدا جسم به دوباره راپورته کوي روح به پکې اچوي نو نیلوی صاحب د مسلمانانو د عقیدې د ثابتولو کوشش کړی دی د ملحدینو او د گمراهانو د خلکو جواب یې کړی دی خو دا ډېر د افسوس خبره ده چې په دې دور کې هم د هغو ملحدینو د هغو فلاسفو د هغو بېدینه خلکو ملګري او ترجمانان پیدا شول هغوی اوس په بله جمع کې راننوتل او د امت د اهل سنت والجماعت په مابین کې تفرقه جوړي او هغه خلک چې چا د قبر نه دوباره د پورته کولو ژوند ثابت کولو کوشش کړی دی د هغوی د بدنامولو کوشش کوي نو که څوک اعتراض کوي چیرې جی
صفحہ 274 کی ندائے حق کی او مجموعہ رسائل جلد 1 صفحہ 461 کی نیلوی صاحب دا لیکلی دی او دا لیکلی دی. دا اعتراض په نیلوی صاحب نه دی بلکې دا اعتراض په هغو مشرانو دی چې د چا حوالې ما ذکر کړي دا بېشماره اکابرین. او نیلوی صاحب همدغسې تحقیق په 461 کې هم کړی دی چې د دوباره ژوندې کولو د جسم دوباره راپورته کولو ثبوت یې پیش کړی دی او د ملاحدو او د فلاسفو جوابونه یې کړي. اوس په آخر کې یو بله خبره کوم تا ته چې که چېرې ستا استاز وایي چې نه ستاسو کتاب کې دا خبرې ولې راوړي دي او د دې خبرو خو همدا مطلب دی نو لږ د ستا استاز بیا د دې خبره باندې سوچ وکړي چې که چېرې دا تحقیق جرم وي او د ده تحقیق دا معنی وي چې دا ستا استاز ته کومه معنی اخیستې ده نو بیا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې زمونږ مشرانو کې دی موږ په اعتراض نه لرو خاصې بطور مثال ستا د پاره دا پیش کوم او که چېرې رښتیا ستا استاز دا اعتراضات کړي نو ستا استاز دې لږ پې غور وکړي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه اشرف الجواب صفحہ نمبر 556 557 कि हमदग तहकीक करे लिखली दी कि और रूही हकीकी जो हकीकत में इंसान है वो मादा से बिल्कुल मुजर्रद है. नो कचरी ददी तहकीक दा माना वी नो ब्या खूब दस्ता द उस्ताज په قول چې کم استاد دی دا 12 اعتراضات ته وایي چې کړي دي که رښتیا زه خو وایم چې دا استاد سړی دومره کمقلې خبرې نه کوي خو دا به تا جوړې کړي وي خو هر چا چې جوړې وي نو کچری دا اعتراض کړي نو دا اعتراض خو بیا په اشرف علي تانوي رحمت الله علیه باندې مرضی. نو آیا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دغه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک انسان نه دی؟ الله اکبر. بیا مخکې وایي پم دې اشرف الجواب صفحہ 556 557 پر ایسی زی خلاصہ پیش کوم وہی کہ غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان میں جو اصل چیز ہے وہ حقیقت میں وہی انسان ہے جو موت کے بعد وہ اپنے حال پر رہتا ہے یعنی روح. نو بیا ستا دا فتوا په اشرف علي تانوي رحمت الله علیه باندې مو لګی دا نو هغه ته به څه وایي. او بله خبره کوم دا کم خلق چې داسې خبرې کوي دا عوامو ته دا وایي چې موږ د مولانا شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر شاگردانو ملګري یو. نه حاشا وکله سرفراز خان صفدر زما استاز دی الله دې هغه غریق رحمت کی هغه یو تحقیق کړی دی هغه داسې بهتانونه نه دي لګولي خو که څوک وایي چې دغه لیکل چې نیلوي صاحب کړي دي د دې همدا معنی ده چې پیغمبر العیاذ بالله جسم مبارک انسان نه دی نو لگ دی د مولانا سرفراز خان صفدر تسکین الصدور صفحہ نمبر 176 نه 79 صفحہ نمبر 200 پوری دی وګوري اجزای اصلیه وغیرہ بحث هغم کړي دي. نو آیا دا فتوا به صرف په نلوي صاحب باندې لګي که زما استاد محترم تسکین الصدور مصنف صفدر صاحب باندې به هم لګي؟ خو حقیقت کې دا خلق د ټول علماء دیوبند دشمنان دي. دا په حقیقت کې د اهل حق تذلیل کول غواړي خو د اهل حق تذلیل ته عمره نشي کولای چې ترڅو پرې د یو اهل حق په خوا کې ونه ودرېږي. نو دا خلق اوس د دیوبند نوم اخلي د حنفیت نوم اخلي او د شیخ الحدیث زما استاد محترم مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نوم اخلي دا هغه خوا کې ولاړ دی او په نورو باندې کیچړ غورځوي او دې طرف نه به کیدی شي بعضې داسې خلک وي چې هغه به په نورو اکابرینو نه هر څوک چې د اکابرینو د مشرانو متعلق غلط سوچ لري هغه د ټولو اهل حق دشمن دی هغه د ټول علماء دیوبند دشمن دی. اشاعت التوحید و سنه د مولانا حسین علی الوانی او د شیخ حسین احمد مدنی رحمه الله د شاگردانو جماعت ته او په دې کې هغه خلق دي چې هغه دیوبندیان دي. والحمدلله اول زه د شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب شاگرد یم او زما استاد محترم ډایرکټ د حسین احمد مدنی شاگرد دی. بل سړی که ځان ته دیوبندي وایي نو هغه به وایي چې زه د فلاني شاګرد یم فلانی د فلاني شاګرد دی فلانی د فلاني شاګرد دی فلانی د دیوبند شاګرد. منګه صرف اور صرف منځ کې د سره واسطه نه لرو ډایرکټ د دیوبند استاد او شاګرد او لوی عالم محدث سلیم الله خان صاحب شاګردان چې څوک په یو مشر باندې ګډې وډې وایي دا په حقیقت کې د ټولو مشرانو دشمنانی. خیر خبره مې دا کوله چې همدغه بحث تسکین الصدور کې زمونږ صفدر صاحب صفحه نمبر 176 نه تر 200 پورې لیکلی دی او امام
میں دیوبند شیخ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اشرف الجواب څلورمه حصہ صفحه نمبر 388 کې یوه نظریه لیکلی ده د ډاروون نظریه. ډاروون څوک یو سړی تیر شوی دی ډاروون دی او که ډاروون دی څه شی دی؟ هغه وایي چې انسان اول شادو وه وروستو ترې نه انسان جوړ شوی دی. نو اوس که څوک دا ووایي چې اشرف الجواب کې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې انسان اول شادو وه، نو که څوک دا ولیکي ستا د استاذ په شان یو سړی دا ووایي چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا ویلي دي، نو آیا د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا د ډاروون تحقیق لیکل دا مطلب دی چې کني هغه د پیغمبر په باره کې دا وایي؟ نه نه، هغه د انسان یوه فلسفه ذکر کړې ده، د رسول الله ذکر پکې ګستاخي ده. نو که چېرې ته د نیلوي صاحب تحقیق کې پیغمبر علیه صلات وسلام راوړې چې یاره دا اصلي انسان څه شی دی، روح دی او که بدن دی، لہذا چې بدن انسان نه دی نو ته هغه ځای ته ځې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه نفي کوي. نو که اشرف علي تانوي رحمت الله علیه باندې دا اعتراض څوک وکړي چې هغه په اشرف الجواب کې انسان نه لیکلي دي چې دا اول شادو وه، نو دا پیغمبر په باره کې لیکلي دي، ته به څه جواب د دې کوي؟ ته به همدا وایي چې هغه یو تحقیق د چا لیکلی دی، د رسول الله په باره کې یې داسې نه دي فرمایلي. و موږ هم دغه وایو، خو صرف دومره ده چې ستا استاد به یا پوهېږي نه یا به د بغض او د حسد او د عناد د وجې نه د هغه سترګې پټي، الله دې ورته علم نصیب کړي. او همدغه د ډاروون والا نظریہ مولانا یوسف لودھیانوی صاحب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 9 صفحہ نمبر 8297 تر 112 پورې او بیا جلد 10 کې صفحه 47 باندې همدغه نظریه لیکلې ده چې یاره هغوی وایي چې انسان اول شادو. نو آیا موږ اوس دا ووایو چې لودھیانوي صاحب د پیغمبر علیه صلات وسلام متعلق دا ویلي دي چې العیاذ بالله هغه انسان نه دی، العیاذ بالله نقل کفر نباشد؟ توبې وباسه، دا خبرې خو زموږ په خولې نه راځي. خو به هر حال زما دا هم اوس هم دا ګمان دی چې دا اعتراضات بچو تا یا ستا ملګرو جوړ کړي دي. ستا استاذ چرې هم دومره کم عقل نشي کېدی چې هغه دومره کم عقلې خبرې وکړي او دومره لوی تهمت وتړي. زما د هېڅ عالم دین په باره کې دا خیال نه راځي. و الله دې وکړي چې دا ستاسو زړه ته کوزي شي. دا حقیقت دی د صفحه نمبر 274 او د 461 د ندای حق او د مجموعه رسائل. نیلوي صاحب په حقیقت کې د مسلمانانو ترجمانی کړې ده. د دوباره پر قبر نه دوباره د ژوند کولو اثبات یې کړی دی چې دا به الله پورته کوي او دا ثابته ده. نو که څوک دا اعتراض په نیلوي صاحب باندې کوي نو بیا د همدغه اعتراض په تسکین الصدور مصنف صفدر صاحب باندې وکړي، اشرف الجواب مصنف تانوي صاحب باندې دی وکړي، آپ کے مسائل مصنف مولانا یوسف لودھیانوی صاحب باندې دی وکړي. خو نه هغه په دې تهمت خچن دي او نه نیلوي صاحب په